ما اوریدلی چې حقانی صاحب د افغانستان والا هغه ته موټر په تحفه کې ورکړ چې دا ستا تحفه شوه دې کې به ته ځې راځې 100 روپۍ د ستا لرې دی دی هغه انکار وکړو چې ما له غریبي ښځه په دې بس کې زما د ستا موټر ما ته ښه واپس هغه ته موټر بېرته ورکړ ما مفتي او زما شیخ او زما مرشد په موټر کې نه ګرځېدا د خپل موټر شوق یې نه و کړی د خپلې بنګلې شوق یې نه و کړی هغه چې به کله مدرسې نه روان شو نو کورمال کې به یې جامې تړلې وي او سټار ورکو مدرسې جماعت ته به ګاډي ته به راخاته اډې ته به را روان نه به یې چاله جامې ورکړل په خپله به یې ځان سره په لاس کې رااخیستې وي چابي ور به ځان ته په خپله باندې کولاو ته څه پېژنې ما چابي کومه وه د پرې چابیانو ور به یې په خپله کولاوه دلواري صاحب د هغه کوم وراره وه هغه نه چاته به کتاب نه ورکړو خپل ځان په خپله باندې وړه دا دغه عاجزي وه خپل کتاب درسګاه ته په خپله باندې وړل خپله طالب په خپله باندې کولاول خپل قرض به په خپله باندې کول دا دغه عاجزي وه فرمایلي چې زه بوټان نه خپو کوم دا بوټان ټکی دا د انګریزانو شعار دی ناغه به د افغانستان والا کلوشه خو کلوشه کې به ټک اواز نه راته یا دا ټک د انګریزانو شعار دی دا زموږ دا زمانه دي خو فرمایلي چې دا غړی ده کنه دا انګریزان په ګس لاس باندې چي موږ په خلاص باندې استعمالونه ما خلاف کو او دا به ډېر فرمایل خالف اليهود والنصارى قص الشوارع وضعف اللحى من تشبهوا منهم ولا تركنوا الى الذين فتمسك من ناته به ډېر فرمایل به چې غړی په خلاص باندې چي یو دا انګریزانو خلاف خبره ده دویم دا چې سړی استنجا کوي نو دې دا محفوظ دی ګندګي کنه خلاص من استنجا نه کوي استنجا کې دا محفوظ دی او درې سره ویلې مونږ کوي حلقه ساده دا حلقه باندې مانع ده دا مانع ده دا حلقه بل سي برابر جوړي غړې به خلاص باندې چوله صادر به پابندۍ سره ګرځاو فرض نه کړو پابندۍ سره به ګرځاو فرمایل به صادر ګرځوي صادر سره کوي دغه ویلې ګڼ صفات دي به فرمایل چې کې ناستلې نو دارای ده ځان دی واښو او که باران شو نو شترې ده په سر باندې راواچوه چترې ده او که یخني دې وشوه نو شړۍ ده که یخني دې وشوه نو شړۍ ده او که د شپې وده کېدلې نه بړستن او نالۍ ده دې به خیره کې فرمایل چې که بار ته کېناستلې نو ډډۍ ده دا یې په خیره کې فرمایل پنځه صفات به صادر بیانول دا د هغه یو محبوب صفت یو ځل بخاري شریف کې یو حدیث شریف راغی امام بخاري صاحب قال بعض الناس ځینې خلکو دا خبره کړې ده هغه برد امام ابو حنیفه رحمه الله باندې مقصود او تیسره فرمایل امام بخاري صاحب لږه په انصاف باندې خبره کوه تر امام ابو حنیفه د شاګردانو په شاګردانو کې روانې امام بخاري صاحب لږه په انصاف باندې خبره کوه تر امام شاګردانو په شاګردانو کې روانې به فرمایل امام بخاري صاحب په کوم استاد باندې نازيږي چې دغه زما استاد دی امام صاحب فرمایي چې دغه زما شاګرد دی د شاګردای ناز پې کوي عبد الله بن عمر صاحب عظیم محدث دی امام صاحب فرمایي دا زما بي شاګرد دی امام بخاري صاحب وایي دا زما بي استاد دی څه چې په کوم کار د استادای نازيږي امام صاحب په شاګردای نازيږي کله احناف د فیض نه بچ نه هغه فیض بتا باندې راغلی دی لکه په انصاف باندې خبره زمون سره کوه مفتی صاحب دا خبرې مونږ ته مخه باندې کولې دا نصیحت به راته کوو خو جن دې د عاجزیو ژوند د هغه د سادګیو په دنیا کې زیب و زینت یې نه خوښو دا د هغه مزاج دا د هغه تقواداري وه موږ د چرن کم څه میلاو دي دا د مشرانو د برکته نه میلاو دي من آنم کې من دانم زه هېڅ شی هم نه یم او د څه میلاو دي د دې مشرانو برکت دی دغه یو کس سابق صاحب نو استاد دی ما ورور هم دی هغه ابتدایي ما د تعلیم تربیت را کړې دی بیا حقاني ما ته پوره تربیت را کړې دی مفتي صاحب ما په سر باندې خیره کې لاس ایښودی دی ما ته فرمایلي دي چې بیعت ورکوه ته زما خلیفه تا ته کومه اجازت دی او 20 کاله ما ځان د هغې نه بعد پټ ساتلی دا شان زموږ نه دی چې موږ چا سره بیعت وکړو او دا د ملګرو محبت دی زه به دا ووایم چې ما دلته فیض میلاو دی دا د مشران نه میلاو دی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلا ویدیت مستم بدو گفتا گلی ناچیزی بودم ولیکن مدتی با گل نشستم جمالی هم نشین در من سر کرده وگرنه من همان خاکم که هستم اولئک آبائی فجینی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع
वबिहिम क़द अरफ़ना फ़ज़लहुम वबिज़िद्दिहा ततबय्यनु अल-अश्याउ अश-शम्स मिन हुसादिही वन-नस्र मिन क़ुरनाइही वस्सैफ़ु मिन अस्माइही ऐन सलासत मिन सलासि ख़िसालिही मिन हुस्निही व इबाइही व बुहाइही मज़तिद्दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अलन अन नुज़राइही व आख़िरु दअवाई।